أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة الأنعام 161 نمبر آیات دې ځګین د 61 ناخوا تقریبا شپږ آیاتونه پاتې دي. په دې شپږو آیاتونو کې په اول سر کې د دین اصول ذکر شوي دي چې د دین اهم اصول څه شي دي او دغه اصول نو وروسته بیا دغه اصول نه کوم ضروري احکام معلومیږي نو احکام مختصرا ذکر دي. د دې اصول او دغه احکام ذکر کولو حاصل دادي چې د سورۃ الانعام اکثری مخاطبین چې کوم دین او هغه خلکو چې هغه خپل نسبت به آسماني دین ته کاوه خو به حق باندې وو، یعنی عیسایان او يهوديان او د عرب خلک د دې خپل نسبت آسماني دین ته شریعت ته کاوه. عیسایان او يهوديان چې جوړ کړي نو ټول موسی عليه السلام باندې ورړول چې موسی عليه السلام ته ویلي دي تورات کې دي. عیسایان چې کوم دین خراب کړي او نو عیسی عليه السلام ته دغه نسبت کاوه. عرب خلک چې کوم دین هغه خپل دین نسبت ابراهیم علیه السلام ته کاوه چې موږ ملت ابراهیمی باندې یو، د ابراهیم علیه السلام اولاد یو او د موسی چې کوو دا باقی د شریعت د دین دی. او را درې وانه طبقات چې کوم دغه ځای کې موجودو نو دوی دین خراب کړي په دوه طریقو باندې چې په زیاتې خبرې دنه کړې وي یا پکې نه وي او چا دشته خبرې کټ کړې وي جګه وی تی کټ کړې وي. افراط او تفرید په دغه ځای کې عام رایج نو باندې نن سبق کې د افراط او تفرید د ختمولو لپاره هغه خلک د دې احکام مخاطبین د کوم آسماني دین ته نسبت کیږي او بیا هم دین کې کټای کې کمې کوي او یا بدن کې سیواواله کوي زیاتی خبرې به داخله وي نو هغه په تردید کې اول دین او شریعت اصول ذکر کیږي. الله تعالی وی قول ورته وای ای پیغمبر اننی یقینا هدانی ما ته هدایت شوه دی یعنی خودنه شوه ده خودنه کړي دا رب خپل رب الی صراط مستقیم د لارې سمې. نو مده ځګن کې د دریو طبقات او تردید دی. یو هغه خلکو تردید پکې وشو چې کم خلکو دین جوړ کړي دی خو د خپل خواهشاتو د خپل مرزي دین دی چې زړه د څه خبره مني لکه کوم خبر را ولاړېږي وړي خو خي نو دا دین دی چې زړه یې بد غني نو دا دین نه د خواهشاتو والا دین. نو هداني ربي سر هغه تردید وشو چې زما دین د خواهشاتو والا دین نه چې دغه څه د خواهشاتو ثمره هغه نه دی بلکې دا د الله تعالی هدایت دی او د الله تعالی پیغامات دي. دویم نمبر هغه خلکو تردید پکې وشو د هغوی دین تش په رسمونو رواجونو باندې منحصر او هغوی به دا ویل چې زمونږ د قوم رواج داسې دی او زمونږ د مخکې نه خبره داسې را روانه ده او دین اخوا ورسره په دین او بشریت کې هېڅ دلایل ورسره نه و ثبوت ورسره نه و. هغه رواجي دین تردید پکې هم وشو چې زما دین د رواجي دین نه دی بلکې الله تعالی ماته ښودلی دی. او دریم خود ساخته قوانین چې هغې د آسماني دین او شریعت سره هېڅ تعلق نشته خلکو د ځان نه جوړ کړي لکه د کمیونستۍ کوم اصول چې دي د لیبرالېزم اصول د کمونیزم اصول سوشالیزم د دې چې کوم اصول قوانین دي د خود ساخته انسانان د ځان نه جوړ کړي دي. الله تعالی د قانون او د نظام سره هېڅ واسطه تعلق نشته دی. نو په دې وجه باندې دغه زما لاره هم نه را بلکې زما لاره هغه لار ده چې هداني ربي الی صراط مستقیم چې الله تعالی چې ښودلی دی ما ته خپل رب هغه سمه لاره. نو الله تعالی نبی علیه السلام ته ورته ووایه انني یقینا ما ته هداني هدایت کړی د رب خپل رب الی صراط مستقیم د لارې سمې. نو معلومه ده چې نه د خواهشاتو دین دی نه د رسمونو رواجونو والا دین دی او نه خود ساخته قوانین دي بلکې دا ټول څه الله تعالی را لېږلي موږ ته. الله تعالی وایي دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. نو دغه دین د دغه لارې صفت دا دی صراط مستقیم صفت دا دی چې دغه سمه لاره دینا مستقل دین دی. دین څه ته ویلی کېږي؟ د دین دوه معنی مشهورې قرآن کې ځای په ځای استعمالیږي نو کله به یو معنی مراد کله به بله مراد دواړه نه مراد کېږي خو ځای ته به ګورو چې کوم معنی سمون خوري هغه معنی به وي او مفسرینو د اقوال بال ته ګوري. دین معنی ده بدله من چې په فاتحه کې سورۃ فاتحه کې مخکې دا معنی تېره شوې ده چې مالک یوم الدین مالک د ورځې د بدلې دی. نو قیامت د ورځ نومونو نه یو نوم دین هم یوم الدین ته هم ویل کېږي ځکه د ټولو اعمالو بدلې په قیامت کې میلاویږي. د یوم الدین شو نو دین بدلې ته ویل کېږي.
کم خلک چې دا معنی کوي چې مالک د ورځې د قیامت د قیامت د دین معنی نه ده خو دومره ده چې قیامت به کله دا بدله به کله میلاویږي نو قیامت کې به میلاویږي نو دغه ذکر د ظرف مراد نه مجازي معنی کېدی شي خو د دین حقیقي معنی نشي کېدی یو معنی د دین دغه شوله دویم معنی چې کوم در دین په معنی د قانون او د نظام سره راځي دا معنی په سورۃ یوسف کې به ورسره تفسیری مضمون راشي سورۃ یوسف کې یوسف علیه السلام وایي یوسف علیه السلام بارک الله تعالی وایي ما کان یوسف وليأخذ اخاه في دین الملک یوسف علیه السلام نشو کولای چې د بادشاه په قانون کې خپل ورور گرفتار کړي و نیولې وي د بادشاه اصول دا نه و چې باقي سره غل ونی ځان سره پاتې کی نو بده وجه باندې یوسف علیه السلام ضرور نه تاسو وکړئ تاسو په قانون کې په نظام کې چې کله غلاو کې نو اصول سدي د یعقوب علیه السلام بچو ورته ویل زمونږ د دین او د شریعت اصول دادي چې سو غلاو کې او غلاو سره ونی ولې شي نو د مال کم مالک چې دی هغه سره بغل مستقیل پاتې کی خدمت مولا کوي نو به د څومره مال به غند زمانه کې لس کاله کو شل کاله 800 کلونه چې خدا به مال د مالک سره موجودي او خدمت پکې وسره بناسي جیلی به قیدی به دا زمون د یوسف علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام دین او شریعت ولته شانته کې دي نو دا کې دین په معنا د قانون سره دی قران کې به دا دوه معنی زی په استعمالي الا ان الدين عند الله الاسلام الته دین مراد قانون او نظام دی د ځکه کې هم دین په معنا د قانون سره دی ځکه چې د بدلی والا معنا د دې سمون نخري نو الله تعالی وی دینن قیما دا یو قانون او نظام دی قیما چې مضبوط قیم په معنا د مستحکم سره دی مضبوط سره دی اوس اسلام چې کوم دی دا یو مضبوط قانون دی څنګه مضبوط قانون دی باقي تمام قوانین چې دا کمزوري دي او دا او اسلام به مضبوط دي په دې وجه باندې چې د اسلام را لېګو د اسلام او د اسلامي اصول او قوانینو جوړون کې را لېګون کې الله تعالی د تمام مخلوقاتو خالق او مالک دی دا قدرتونه او صفاتونه قوي دي مضبوط دي په نسبت د مخلوق باندې نو چې مخلوق قانون ساز کې والله ساز کې مدونه کې به کم مضبوطي ښکارا خبر دی الله تعالی قانون مضبوطي ځکه چې الله تعالی په غیب باندې پويږي پر روانو حالات باندې پويږي تمام مخلوق حکمتونو کمزورو او په هر زمانه الله تعالی د مخکې خبر دی مخلوق په دې رازونو باندې پويږي نه نو بده وجه کې خیال هم کړو ډېر ممالک کې به قوانين جوړيږي قوانين جوړ شي څه زمانه بعد هغه کمزوري ناکام ثابت شي پیدامن نه چلیږي نه بیا به ترمیم وشي بیا څه وخت شي بیا به نقصانات را پیدا شي بیا به ترمیم وشي دا خبره د خبره دلیل دی چې د انسانانو قوانین دا مستحکم نه دي کمزوري دي ناکام قوانین دي او دغه په مقابل کې د الله تعالی قوانین مستحکم دي قیامت پورې به هیڅ کمزوري ثابتولې نشي دویمه دا چې دین چې کوم دی اسلام دا یو داسې دین دی چې قیمن مضبوط دی په دې معنی سره چې د اسلام د اسلامي قوانینو دلایل مضبوط دي اسلام په یو کلکو دلایل سره ولاړ دی په مستحکم دلایل سره ولاړ دی قائم دی او د دې په مقابل کې تمام قوانین چې راوخلي نو هغه په ګمانونو شکونو باندې مبني دي هیڅ حقیقت نه لري هیڅ اصول شته دی نه ناکام دي نو دغه الله تعالی د هدایت والا دین چې کوم دی هدایت والا قانون د الله تعالی وایي د دین دی قیما چې مضبوط دی هغه د الله تعالی طرف نه راغلی دی او بکلکو دلایل سره ثابت دی نو د عام قوانینو په مقابل کې دا مضبوط قانون شو اوس دویم صفت دا شو چې ملت ابراهیم دغه طریقه د ابراهیم علیه السلام هم و نو د ابراهیم علیه السلام د ذکر کولو سره یو بل جملې مضمون ته اشاره ده چې اسلام نوې دین نه دی همیشه د پاره د اسلام مخالفین دا ثابتوي چې دا نوې خبرې رالی او موږ منلې نشو موږ رایج کولې نشو دا زموږ د رواج نه خلاف دي او زموږ د طریقې نه خلاف دي او زموږ دې کې دا نقصانات دي هغه نقصانات دي دا نوې خبرې راوتلې پر نوې ټکي سره دوی ثابتول غواړي چې دا نوې جوړې شوی خبرې دي یعنی ناکام خبرې دي دا ثابتول غواړي الله تعالی وایي نه د اسلام تاریخ د مخینه مضبوط را روان دي زول تاریخ لري دا اسلام او شریعت د مخینه روان دي تر دې حد پورې چې ابراهیم علیه السلام طریقه هم دقه و او د ذکر کې د ابراهیم علیه السلام پاس راغی چې دا طریقه د ابراهیم علیه السلام و د ابراهیم علیه السلام نه علاوه خدا د ادم علیه السلام نه راوړ ټول پیغمبرانو دغه طریقه د بل طریقه نه ده نو مفسرینو ذکر کړی دي چې د ابراهیم علیه السلام د ذکر کولو کې حکمت ده چې يهوديانو عیسایانو او عربو ټول د ابراهیم علیه السلام احترام کاو د هغه پیغمبري منله د امام وایو او د
بزرګي د لوی د په ذهنونو کې قائم او دایم و خو صرف دومره خبره و چې د ځان نه دین جوړ کړو هغه پر رواجونو باندې مبني وو هغه بنیاد چې کوم دي ګمانونه او شکونه او دلایل ورلونه او دی به ویل چې دا خبره ټول ابراهیم علیه السلام کړې دي بیا بر درې وانه طبقاتو کې عربو کې مشرکانو کې بت پرستان چې کوم يهود او نصارا د ټولو کې هر یو بده داوا کوي چې ملت ابراهیمی باندې يم او د ابراهیم علیه السلام اصلي عقیده او اصلي دین د ماراټین کړی دی او وجودا لار باندې باطل لار باندې بخښو نو الله تعالی په دې وجه باندې ابراهیم علیه السلام ذکر وکړ چې دا درې وانه طبقاتو ته دعوت ته ترغیب دی چې اسلام تاسو منئ نو ابراهیم علیه السلام هم دغه اسلام ولا لار او بل لار نه و دغه شرکیات او کفریات د ابراهیم علیه السلام نه دي نو دا اکثر کې تاریخي پس منظر ته اشاره کول دي چې اسلام د مخینه یو زوړ مضبوط دین دی نه ایجاد شوی خبرې نه دي نو الله تعالی ملت ابراهیم را طریقه د ابراهیم علیه السلام وا حنیفا چې بیزار او د باطل دینونو نه او يهود او نصارا عرب خلک دې د باطل دینونو بیزار نه بلکې د هغه سره اکله کې انډیوالي وي او د هغه ډېر رسمونه او رواجونه په خپل ځان کې داخل کړي وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو معلومه شوه چې يهود نصارا او عرب ټول مشرکان يهوديان چې کوم دي د وزیر علی السلام بندگی کوله هغه ته الله تعالی ازبه وایو عیسایانو عیسی علی السلام بندگی کوله هغه ته الله تعالی ازبه وایو مکه په آل عمران کې د مضمون تفسیری تر شوی دی د عیسایانو باس تر شوی دی او دا غین وروسته عرب چې کوم دي عرب یو شرک دا کاوه چې پرشتو ته الله تعالی لونه ویلي دا یو شرک وو دویم په سونو زرګونو ګټې جوړې کړي ګټونه شکلې جوړې کړي دغه بندگی به کوله او ځان به ابراهیم علیه السلام ته منسوب کاو نو الله تعالی وایي چې ملت ابراهیمی دسیو چې هغه د شرک نه بیزار او تاسو ټول مشرکان شوي لہذا دغه لار د ابراهیم علیه السلام لار نشو قل ورته وای ای پیغمبر ان الصلاه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين د دې قلنا ورستا په دې آیات کې هغه احکام الله تعالی ذکر کوي چې کوم د وصول نه بعد معلوم شو چې کله سړی مشرک نه او د باطل دینونو نه بیزار وي د الله تعالی په خدای شوی لار باندې رواني نو وې دې خلکو علامات بدای چې منځونه به خالص الله تعالی د پاره پدې کې بریاکاری نه او نه به شرکی دغه شاند کې ونسکی او قربانی زما نسک درې معنی مشهور دي نسک د حج احکام ته هم ویل کېږي نسک قربانی ته ساروی لالور ته هم ویل کېږي په اختر کې او نسک چې کوم د عام او عبادت ته هم ویل شي د غدرې وانه معنی د صحابه کرامو نه په دغه انداز باندې نقل دي معرفت القرآن وایي چې مناسب ادا د نسک په معنا د عبادت سره واخیستل شي نو فائدہ ودا شي چې د غدرې وانه معنی په کې راځي ساري شي ځکه عبادت د شی د بدی قربانی هم شامل ده د بدی حج هم شامل دي نو چې قربانی په معنا سره واخلي نو بیا به څه وایي چې ان الصلاه یقینا منظمه ونسکی او عبادت ټول عبادتونه زما د به معنی شي او کته وایي چې ونسکی قربانی زمانو دام صحیح دي خو دې سره بیا حج او نور عبادت پاتې شي ومحیای او زندگی زما و مماتی او مرگ زما لله خاص الله د لپاره دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی نو د توحید ولا عقیدې بعد به مسالې داشي چې ټول اعمال به صرف الله تعالی د لپاره کې موږ خالص الله د لپاره ذریعہ پکې نه قربانی یا عبادت صرف الله تعالی د لپاره کول چې بدی کې ریاکاری نه او دا شان کې زندگی ژوند ټول خاص الله د لپاره دې مطلب دا دی چې کوم مهنت من کوو دین د لپاره دا په ژوند کې من کوو مرګ کې نشو کولای مرګ نه بعد نشو کولای او په کوم ژوند کې چې کوو دا ژوند د الله تعالی دی د بل چا نه دی د ژوندۍ موږ الله راکړل بل چا نه راکړي نو دې خبره ته اشاره شوه چې الله تعالی په ژوندۍ کې چې الله تعالی درکړل د بل چا خبرې پکې ما وره د دین په خلاف خبرې پکې د چا ما وره او کوم خبره چې الله اوري د الله تعالی په ژوندۍ کې د تمنی قبلې الله تعالی دې مستحق د الله خبره ومنه ځکه د ژوند خو الله درکړي دی نو کو الله تعالی ناراض شي د ژوند در نه واخلي ته اوري د بل چا الله تعالی ژوندۍ واخلي مړ دي نو سبا وکي سم نشي کولای سو د ژوند درکولای شي نشي درکولای درله لہذا د الله تعالی په ژوند کې چې الله درکړي دی د مخلوق او د مخالفینو خبرې پکې ما وره وممات او مرګ زما مرګ هم لله خاص الله د فار دی ان کوم احکام تعالی چې د مرګ سره دی چې وصیت جنازه ده میراث علم او میراث احکام دي دغه ټول الله تعالی د احکام مطابق عملي
ځکه تعالی مرګ الله تعالی راولي بس وکړي نه راولي تپوس د الله تعالی کوي ژوند هم الله درکړی دی مرګ د هم الله راولي نو بد ژوند او مرګ دوانو کې احکام هم د الله تعالی منه د شریعت منه د بل چا کې منه رب العالمین چې رب د مخلوقات دی لا شریک له شریک نشته د الله تعالی لپاره شریک په ذات کې هم نشته دی دسی هم نه چې خدایان څوک چې خدایان ډیر دا خبره غلطه ده لکه څنګه چې زندقان او عقیده راغله دوه خدایانو قایل دي دا څنګه مشرکان د نورو ډیرو خدایانو قایل دي نو بذات کې هم شرک نشته دویم په صفاتو کې هم نشته دا خبره څوک نه کوي چې یاره الله تعالی چې کوم صفات دي غیب والا علم چې په غیب باندې پويږي یا دسی خبره چې الله تعالی د اول نه دی او نه اول شته ان ابتدا شته او انتها شته دسی عقیده لرل دا هم د شرک ده لند درجه د مخلوق صفاتونه الله تعالی ورکول او د الله تعالی صفاتونه مخلوق ورکول لا شرک په صفات دریم په عبادتو کې شرک چې کوم څه ته عبادت ویل کېدي لکه سجده کول د عبادت ته طواف د عبادت ته نظر منل د عبادت کې دي نو د الله تعالی نه بغیر د بل چا په نوم باندې شو وکي او بل چاته وکي د بشر په عبادت شي او څلورم نمبر شرک په حاکمیت چې کوم زمون د ژوند اجتماعي مسائل دغه ټول مسائل به د الله تعالی په قانون باندې مونږ حل کوو او د انسانانو منځ کې چې څومره اختلافات را ولاړېږي څومره جګړې لانجې را ولاړېږي هغې کې د تجارت مسلې دي د قصاص مسلې دي نوري مسلې دي نو به ټول اجتماعي ژوند کې به او د تجارت په مسایلو کې د عدالت په مسایلو کې ټول مسایلو کې زمون حاکم الله تعالی نظام بګور چې الله تعالی متصف سره کړي څوک یې وړکړی څوک یې پړکړی دغه موږ منو چې د توحید په حاکمیت او د مخالفت کول په بل قانون باندې به سره حل کول دا شرک په حاکمیت دغه ټول اقسام د توحید چې کوم دي دغه مقابل کې شرک راځي د دوه یو بل تضاد الله الا شریک له اس شریک نشته د الله تعالی لپاره شریک چې کله ختم شو شرک چې کله ختم شو توحید په خپل باندې ثابت شي وبذلك امرت بدی خبر ما ته حکم شوی دی چې الله تعالی سره شریک نه ثابت په ټول طریقو باندې وانا اول المسلمین ز اول د مسلمانانو نه نو دا خبره یقیني ثابت ده چې د وحي اولنې مخاطب د پیغمبر او پیغمبر باغی معنی ایمان نه وړي نو په امت کې اولنې مسلمان د پیغمبر په خپل باندې لغینه با چې پیغمبر چا ایمان نه وړي هغه دویم نمبر